زما معزز و محترم و سامعین و حضرات ورنو د شعبان بهترین میاش او د هغې آغاز شوی دی. دغه میاش هسې هم فضیلت لري چې په حدیث مبارک کې نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم نسبت د دې میاشتې ځان ته کړی دی او بیا په دې کې د بنلسي د شپه چې لیلة النصف من شعبان او لیلة البراءة ورته ویلی شي. د دې میاشت متعلق د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ پر روایت کې هغه فرمایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام. د دې نه مخکې میاشت د رجب میاشت هغه داسې بهترینه میاشت وه چې د هغې فضیلت او بهتري و مقابل د نورو میاشتو کې لکه قرآن کریم چې فضیلت لري مقابل د نورو کتابونو او کلامونو کې. وفضل شعبان على سائر الشهور كفضل على سائر الانبیاء. او دا میاشت محبوب فرمایي په نورو میاشتو داسې بهتر ده لکه وایي زما فضیلت چې په نورو پیغمبرانو دی علیهم السلام. وفضل رمضان على سائر الشهور كفضل الله تعالى على سائر خلقه. او د رمضان فضیلت په نورو میاشتو داسې دی لکه فضیلت د خالق په مخلوق باندې. دا تشبیه فقط په تفضل او بهترۍ. او دا میاشت په چې کله را برپا او راپورته شوه اهل د عربو هغوی د اوقات مقدسه اوس هم خیال ساتي. زمونږ د عجمیان رونه یو شان دی. د زیارت ورځ عبادت د دی او د جمعې ورځ یو شی. عرب داسې نه دی. عربان رونه هغوی چې کله د جمعې ورځ شي جمعې په ورځ یې کار نه کوي. سهار وختي کې به نوې جوړه نوې لباس به یې کړی وي او د مانځه نه 2-3 ګنټې مخکې به دی راغلی وي. مسجد به ډک تلاوت به کوي اذکار او تسبیحات به وي. د مانځه نه لږ مخکې به خطیب راشي او خطبه ولوستلی شي مونځ وشي. نو دا ورځ چې وقت مقدس دی په نسبت نورو ورځو ته بهتري لري د هغې عبادت هم پکې زیات. دا شان د شعبان میاشت د رمضان میاشت هغې ډېره په عباداتو تېروي. د دنیا کارونه کمزوري کي د دین کار پې مخکې کي. او زمونږ استاسو بازارونه په رمضان کې دي چې کله را رمضان ښه ورپوخ شي او آخري شپې راشي او د فضیلت ایام راشي نو موږ به بیا د شپې کور ته نه راځو، ټوله شپه به بازار کې ګرځو. نو که وقت مقدسه و اماکن مقدسو کې عبادت دی او فضیلت ثابت دی، خو بیا په اوقات مقدس او په وقت مقدس او په زمین مقدس کې ګناه هم بیا ګوره ډېره بده ګناه وي. که بیت الله شریف کې یو مونږ په 1 لاک باندې دی خو د بعضې علماو دا رایه ده چې هغلته درنه زنا وشوم نو 1 لاک زناګانې ستا په عملنامه کې لیکل کېږي. مکان مقدس فضیلت لري خو خلاف ورزي هم ډېر لوی جرم وي. بیا اوقات مقدس بهتري فضیلت عبادت ته ورکوي خو خلاف ورزي هم لوی جرم وي. د رمضان نه بهر یوه ګناه کول په رمضان کې ګناه کول د رمضان ګناه ترې نه زیاته ده. دا د وقت مقدس توجه. او صحابه کرام څنګه و انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي کان اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم اذا نظروا الى هلال شعبان اکبوا على المصاحف يقرؤونها.
صحابه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم داسې وو دا میاشت یادوي د شعبان چې دا به یې کله ولیده نو نسکور به پراته وو په تلاوت باندې بیا به یې بل کار نه و تلاوت به یې واخرج المسلمون زکات اموالهم مسلمانانو به د مالونو زکات هم په دې میاشت کې ورکوو ولې به یې دې میاشت کې ورکوو دې دپاره لیتقوی بها الضعیف والمسکین علی صیام شهر رمضان چې غریبان او مساکین د رمضان د میاشتې عبادت ته پې تیار شي نو دې دپاره به یې مخکې نه دا دې میاشت کې زکات زمونږ خلک پاکستان کې هم رواج دی خو هغوی د رجب کې رواج کړی او بعضې سادهګانو داسې ژوند جوړ کړي و ګمان چې ګینې دا رجب دا به د زکات میاشت لکه حج خپل ټیم لري که نه روژه خپل ټیم لري د عوامو داسې فکر دی چې ګین دا رجب به د زکات میاشت نه رجب د زکات میاشت نه ده شعبان د زکات نه ده رمضان د زکات نه ده زکات چې کله ته سرمایهدار شوي او مالک ته نصاب شوي چې نن سبا تېنه تقریبا 75,000 کلدارې جوړېږي 45,000 250 نیمې تولو سپینو زرونه دا جوړېږي دومره سرمایه چې تا ولرله او په دې یو کال راغی حولانې حول نو که ته په دې میاشت کې مالدار شوي را روان دې میاشت کې زکات فرض که ته د واړه اختر میاشت کې مالدار شوي نو بیا د واړه اختر میاشت کې فرض خو البته دا شعبان چې صحابه کرامو مسلمانانو به زکات دپاره متعینولو هغې کې یو فایده دا وه چې مساکین پې مالدار شي او د رمضان عبادت ته تیار شي ودع الولاة أهل السجن فمن كان عليه حد أقاموه عليه وإلا خلوا سبيله او دا میاشت به چې کله راله نو د وخت بادشاهیانو او قاضیانو او ګورنران به جیلونو ته لاړه او جیلیانو نه به یې پوښتنې وکړې ته څه کیس کې راغلی ته څه کیس کې راغلی ته څه کیس چا باندې چې حدود به وو قصاص به وو هغه به یې پې نافظ که او چې چا باندې به نه و خلو سبیله خوشي به یې کړل چې پرېږده په جیل کې به یا عبادت کولی شي یا نه د ده کیس کمزوری دی بس بهر یې کوي چې خپل کور کې عبادت وکړي وانطلق التجار فقضوا ما عليهم او دا میاشت به چې راله د صحابو زمانه کې تجارانو به خپل قرضدار یو ګرایې والا راغونډ کړله چې راشئ رمضان کې هر چا ته بخښنه کېږي خو قرضداري ته خو نه کېږي راشئ چې دا پیسې مو درکړم چې ما نه ستاسو حق خلاص شي او زه د خدای تعالی عبادت وکړم او حقوق الله په عباداتو ځان ته معاف کړم او حقوق العبد په در ادا کړم حتی اذا نظروا الى هلال رمضان اغتسلوا واعتکفوا نو دا میاشت خو به یې په دې کارونو عباداتو تېره کړه په تلاوت چې د رمضان میاشت به یې کله ولیده نو بس غسلونه به یې وکړل تازه لباس به یې ورته واغوست نو بیا به مساجدو کې معتکف شو ټوله میاشت به اعتکاف 20 ورځې به و 10 ورځې نو دغه میاشت چې کومه ده دا ذی عصمت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا میاشت منصوبه کړې ده ځان ته محبوب فرمایي ابو هریره رضی الله تعالی عنه راوي دي شعبان شهري ورجب شهر الله ورمضان شهر امتي دا مخکې چې کومه میاشت تېره شوه رجب شهر الله دا د اله العالمین میاشت ده نو دا اضافت و باری تعالی ته د تعظیم دپاره دی او هر چې دا شعبان دا میاشت ده شهري محبوب وایي دا زما میاشت ده زه وایي دا ډېره خوښوم او رمضان شهر امتی یوې زما د امت میاشت ده زما د امت دپاره پکې ګټې ډېرې دي نوافل په فرضو حسابېږي فرض په اویا فرضو حسابېږي شعبان هو المکفر ورمضان هو المطهر د ګناه رژونکې میاشت چې ده هغه عبادات د دې میاشتې دي او صفا کوونکې د باطن چې ده هغه د رمضان میاشت ده رب کریم عجیب ذات دی کله کله مخلوقات پیدا کی بیا مخلوقات یو شان نه پیدا کوي بعضو لره په بعضو فضیلت ورکوي هر نوعه نو د الهی په دې عادت جاری شوی دی چې کله مخلوق پیدا کی په هغې مخلوق هغه نوعه کې بیا څلور خاص کی بیا په هغه څلورو کې یو ته څه عجیب فضیلت ورکي چې خلک متوجه شي فضیلت ته د یو لره ګوره باری تعالی فرشتگان یو نوع د مخلوق پیدا کړل فرشتگان یو نوع د مخلوق پیدا کړل بیا په دې ټولو فرشتو کې څلورو فرشتو ته یو فضیلت ورکړ
څلورو فرشتو جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام. دې ته فضیلت ورک. بیا چې دې ته فضیلت ورک نو په دې څلورو کې یوې فرشتې جبرائیل علیہ السلام ته نور فضیلت پسې ورک. نو ټولو فرشتو کې څلور مختار کړي. بیا دې څلورو کې جبرائیل علیہ السلام ته خصوصي امتیاز ورک. بیا انبیاء علیهم السلام په انسانانو کې یو مخلوق پیدا کړ، پیغمبران. هغه ټول بهتر دي، خو په دې کې څلور را مختار کړل: ابراهیم علیہ السلام، موسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، محمد صلی الله علیه وسلم. ثم اختار منهم محمدا. په ټولو کې دا څلور غوره کړل، په دې څلورو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره کړ. بیا الہ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته صحابه ورکړل. ټول مختار دي، لیکن صحابو کې څلور غوره کړل، خلفای راشدین څلور. بیا په دې څلورو کې الہ العالمین اختار منهم ابابکر، ابوبکر صدیق ته خصوصي فضیلت ورکړه چې عمر فاروق رضی الله عنه شان کې وایي: لو وازن ایمان جمیع الامة ما ایمان ابي بکر لرجح ایمان ابي بکر. که ټول امت ایمان یو طرف ته شي او د صدیق اکبر ایمان بل خوا شي، نو د صدیق صاحب ایمان به پترندو خیج. په شوق سبحان الله وایي. بیا زمکو کې مساجد بهتر کړل. په دې مساجدو کې څلور مسجدونه یې بهتر کړل: المسجد الحرام، المسجد الاقصی، مسجد نبوي، مسجد طور سینا. دا یې بهتر کړل. په دې څلورو کې بیا مسجد د مکې معظمې ته دومره فضیلت ورکړه چې یو ته نه رسي. الہ عادت دی نوعه د مخلوق پیدا کی، څلور ته مختار کی، بیا په څلورو کې یو ته خصوصي فضیلت ورکړي. بیا ورځې ډېرې ورځې پیدا کړي، په دې کې څلور ورځې غوره کړي: ورځ د واړه اختر، ورځ د غټ اختر، یوم عرفه و یوم عاشورا. د عرفې ورځ او د عاشورې ورځ. بیا په دې ټولو کې غوره کړه ورځ د عرفې. ټولو ورځو کې څلور مختاره کړي، په څلورو کې عرفې ته خصوصیت او بعضې خصوصیات ورکړل. بیا الہ العالمین په زمن کې شپې پیدا کړي، په دې شپو کې څلور غوره کړي: لیلة البراءت، د دې میاشتې پنځلسۍ، لیلة القدر، شپه د قدر، لیلة الجمعه او لیلة العید. بیا یې غوره کړه د دې نه لیلة القدر. په څلورو کې شپه د قدر بهتره کړه. الہ العالمین ځمکې پیدا کړي، په دې ځمکو کې څلور بهترې کړي: مکه معظمه، مدینه منوره، بیت المقدسه، مساجد العشائر. ثم اختار منها مکه، مکه یې په څلورو کې غوره کړه. بیا غرونه پیدا کړل، څلور یې پکې امتیاز ورکړه: احد، طور سینا، لکام او لبنان. ثم اختار منها طور سینا، طور سینا ته په نورو فضیلت ورکړه. بیا الہ نهرونه پیدا کړل، څلور یې پکې مختار کړل: جیحونه، سیحونه، الفرات، النیل. ثم اختار منها فراتا، هغې کې فضایل ډېر راغلي دي. بیا الہ العالمین میاشتې پیدا کړي، څلور یې پکې غوره کړي: رجب، شعبان، رمضان او محرم. واختار منها شعبان. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي: واختار منها شعبان. څلورو میاشتو کې ټولو کې بیا دا میاشت غوره کړي. وجعله شهر النبي صلی الله علیه وسلم. او دا میاشت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وګرځوله. دې میاشت کې به نبي اکرم صلی الله علیه وسلم روژې ډېرې نه وي، دومره مسلسل به روژه شه چې بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم. دومره اوږدې روژې به یې شروع کړې دې میاشت کې، 10، 12، 15 ورځې به روژه و. موږ به وایي ګینې دا میاشت ټوله پوره کوي، بیا به پکې ورځ بوزه شي، بیا به یې روژې ونیوي. بیا به یې څو ورځې کله روژه نه نیوه، موږ به وایي ګینې نورې نه نیسي، بیا به روژه شي. نو دې میاشت کې به یې ډېرې روژې نیوي. او بیبي عایشه رضی الله عنها دې میاشت کې روژې زیاتې نیوي. نو فرمایي چې وکان احب صیامه فی شعبان. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته محبوب روژې دا روژې د شعبان وي. فقلت یا رسول الله ما لی اراک صیامک فی شعبان. څه چل دی چې تا ګورم په دې شعبان کې ډېرې روژې نیسې. وی ما ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وفرمیل: یا عایشتو
انه شهرنا، اے عائشی بی بی دا یوه میاشت ده، ینسخ لملک الموت فی اسم من یقبض روحه فی بقیة العام. ملک الموت ته په دې را روان کال کې چې کم خلک وفات کیږي نه الیسته ملک الموت ته په دې شپه میلاویږي. دا را روان د نهې د سهشنبې شپه دا د پنځلسي شپه جوړېږي. غالبه دا ده چې دا جوړه شي. دې شپې ته شپه د براءت وایي. په دې کې انسان د نفاق او د جهنم نه خلاصېږي که عبادت ورکې وکړي. نو دغه شپه هغه شپه ده چې را روان کال تر دغې شپې چې کم خلک وفات کېږي د هغې نومونه، د پلار نومونه، د کلي پته، لیسته او دیوان او کاپۍ دا د عزراییل علیه السلام لاس ته ورشي. سړی خو ښه خوشحاله وي که نه، ښه پردي واده کې ګډېږي، خو هغه به د عزراییل علیه السلام په دیوان کې د مقبوض نه ګرځېدلی چې دا به دې کال کې وفات کېږي. فانا احب الله ينسخ اسمي الا وانا صائم. اے عائشې بی زه دا روژه ځکه زیاته دې میاشت کې نیسمه، زما دا خوښه ده چې زما نوم لیکل کېږي، عزراییل علیه السلام ته سپارل کېږي چې دی به هم دې کال کې وفات کېږي، او چې زما نوم سره دام لیکل شوي چې هغه روژهدار انسان چې روژه دی محمد صلی الله علیه وسلم دغه روژهدار هم دې کال کې وفات کوي او ساتې واخلي. وایي چې زما د نوم سره روژهدار لیکل شوي، په دې ډېر خوشحال. محبوب به روژه ډېره خوښوله. د پیر د ورځې او د زیارت د ورځې روژه باندې به یې صحابه کرامو ته امر کوي، خپله به یې هم ډېره کوه. علل یې دوه ښودلي دي چې یو علت کې د پیر او د زیارت روژه شریکه ده او په یو علت کې مختصه ده تر پیره پورې. یو وجه دا وایي فیه ولدت، د پیر د ورځې روژه نیسم او تاسو یې هم نیسئ. ولې فیه ولدت، په دې کې زه پیدا شوی یم. دا هغه خپلې خوشحالۍ اظهار کوي او امت ته هم د دې تعلیم ورکوي چې زما په پیدایش تاسو باید چې په هفته کې یو روژه ونیسئ چې دا نعمت په تاسو شوي چې دې میاشت کې زه دغه ورځ باندې پیدا شوي. او بل علت دا وایي چې د پیر په ورځ او د زیارت په ورځ اعمال د عباد رب کریم ته پیش کېږي، او زما دا ډېره خوښه ده چې باري تعالی ته مې عمل پیش شي و انا صائمن او زما روژه یي، د روژې په حال زما عبادت ورته پیش شي. دارنګې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت کې فرمایي چې سئل النبي صلی الله علیه وسلم عن افضل الصيام، چا د محبوب نه پوښتنه وکړه چې بهترینه روژه کومه روژه ده؟ قال صيام شعبان تعظیما لرمضان. وی غوره روژه چې کوم ده دا د شعبان ده. ولې؟ په دې کې تعظیم د شعبان ده، دا د شعبان روژه ده، په دې کې تعظیم د رمضان دی، د رمضان دپاره تیاری دی او ځان برابرول دي. او کم آیه کریمه کې چې د قرآن کریم د نزول ذکر راځي چې حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکه، مونږ نازل کړی دا قرآن کریمه په شپه مبارکه کې. فیها یفرق کل امر حکیم، چې هغه کار چې د هغې فیصله شوې ده تر را روان کال هغه جدا کېږي په دغه شپه باندې. په دې کې د مفسرینو مختلفې رایې. رایه د عکرمه مولا ابن عباس رحمه الله دا ده چې مراد د دغه شپې نه چې مبارکه ورته ویلی شوې ده او ضمیر د فیها ورته راجع دی چې فیها یفرق کل امر حکیمه، دا شپه د لیلة القدر ده، دا د لیلة القدر په شپه باندې کېږي. او هغه دلیل هم ورباندې دی چې انا انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. نو هلته بل آیت کې تصریح ده چې مونږ دا په لیلة القدر کې نازل کړي دي، او دلته هم چې کوم دی انا انزلناه فی لیلة مبارکه، نو هغه آیت د دې تفسیر ګرځوي. څه مفسرین دې ته ضحاک کوي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه به څه ترجمه کوي، هغه وی والکتاب المبین انا انزلنا القرآن فی لیلة مبارکه هي لیلة النصف من شعبان. وی دا د دې میاشتې پنځلسی دی، په دغه شپه باندې قرآن کریم نازل شوی دی. او دا چې قرآن کریم دریش کالو کې نزول شوی دی او دلته ورته د یوې شپې نزول، هغه طالبان او علما پې پوهېږي چې نزول د دې د لوح محفوظ نه و سماء الدنیا ته هغه یو نزول شوی دی په یو دفعه باندې. بیا د دې اول اسمان نه ځمکې ته دریش کالو کې راغلی دی.
اول راغی بیا 3 کاله فترت د وحی بیا 10 کالو کې تفصیلا نجمن د قضای حاج د حاجاتو د پوروالي موافق راغلی دی چې څومره خلکو حاجتو او استفتاګانې وي آیتونه به نازلېدل. نو قرآن کریم ته څو نزوله دي. یو د قرآن کریم هغې نقل دی من الله تعالی الی لوح المحفوظ، بل نزول د قرآن کریم دی د لوح محفوظ نه اول اسمان ته، او بل نزول دی د اول اسمان نه ځمکې ته. دا چې په دفعه واحده باندې راځي او په یوه شپه کې دی، دا د لوح محفوظ نه راغلی دی اول اسمان ته. نو دغه نزول څوک وایي چې شپه د لیلة القدر کې شوي دی، او څوک وایي چې لیلة النصف من شعبان په دغه شپه باندې شوي دی. لکل وجهه، هر چا ته دلایل دي. څوک چې لیلة القدر یادوي نو د هغې هغه قول چې انا انزلناه فی لیلة القدر قوي دلیل دی په دې باندې. او څوک چې لیلة النصف من شعبان یادوي هغې د دې دویم ټکي نه استدلال کوي چې فیها یفرق کل امر حکیم. او صحیح حدیث په دې باندې دال دی چې تقسیم د ارزاقو د سنې تعین د امواتو او د قبض د ارواحو او دا شان د مولود وغیره وغیره، دا تعینات په نصف من شعبان د شعبان په 15 باندې کېږي. په دې کې یفرق کل امر حکیم نه د هغې استدلال. نو یو دې میاشت لره خصوصیت دی چې صحابه کرامو به تلاوات کول، او دارنګې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم به کثرت د صیام او د روژې دې میاشت کې ډېرې روژې نه وي. او یو دغه شپې لره یو خصوصیت دی، دا روان د 9 شپه جوړېږي د سې شنبې چې د 15 شپه ده. دغه شپه به نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د علي بن ابي طالب روایت دی عن النبي صلی الله علیه وسلم قال ينزل الله تعالى في ليلة النصف من شعبان ربي كريما د شعبان په 15 باندې دغه نږدې اسمان دنیوي دیتا نزول فرمائی فیغفر لکل مسلم، هر مسلمان ته په دغه شپه بخنه ملاویږي الا لمشرک، مشرک ته نه ملاویږي. که هغه مشرک وي په شرک جلی او که مشرک وي په شرک خفي، که ریاکار وي ریا او شرک خفي دته هم نه ملاوي، او که په شرک جلی سره عام شرک عقیدوي، او یا مشاحن یا قاطع رحم تعلق شلون کې، او یا چې کوم دی خپل ولی نه پالون کې، او امراتن تبغي فی فرجها، او یا هغه ښځه چې زناکاره ده دې ته هم بخښنه نشي. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی لما كانت لیلة النصف من شعبان، دې میاشتې 15 چې کله راغی استل النبي صلی الله علیه وسلم من مرتي، وای محبوب ما سره کمبل کیو، د دې کمبل نه د خپو پاړخ باندې وښویده، یعنې داسې زه یې په ځان پوی نه کړم او د کټ نه وښویده، ځان یې تېکوز که. وی چې زه دا به وده شوي او دا اوس عبادت دپاره یې قیام وکړي. بیبي خپلو شاګردانو ته فرمایي ستاسو به دا ګماني چې زمونږ کمبل به د څه شي وه، والله ما کان مرقي من حریر ولا قز ولا کتان ولا خز ولا صوفنا، زمونږ دا شړۍ ګورې د وړۍ نه جوړه نه وه، دې کې ورېښم نه و، دا کتاني کپړم نه وه، دا خز یو بحري ځناور دی د هغې د ببرو ویښتانو نه جوړېده هغه هم نه وه. قال قلت لا سبحان الله فمن ای شیء کان، راوي شاګرد ورته وایي عجیبه ده سبحان الله چې د دې څیزونو نه نه وه نو کمبل د څه نه وه. قالت كان سداء من شعر وكانت لحمته من حريرا، اوږده تارونه د هغې د عامو ویښتانو نه وو د اوښانو، او کم چې پراته تارونه یې دا یې د ورېښمو نه وو، او دا طریقه باندې بیا که ورېښم استعمال شي فقها جواز ورکوي. وحسبت نفسي يكون صلی الله علیه وسلم قد اتى بعض النساء، بیبي خو بنې لرلې که نه بنې، او
وایي چې زما د کټ نه ووته نو زما ګمان راغی چې ګینې بلې بیبي کمرې ته تللی دی زما داسې ګمان پرې راغی فقمت فالتمست في البيت فوقعت يدي على قدمي وهو ساجد تیروا بیبي وایي را پاڅېدم ما وی اورېږه ولې خپله کمره کې لټوم که دلته نه بیا به د بلې بیبي کمرې ته تلل ته به لاړه شم دا ډېره غیرتناکه بیبي وه بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها محبوب ته ګرانه وه نېزبینه وه نو ناز خبرې به یې ډېرې کولې یوه شپه بل هم داسې و چې نبي علیه السلام د شپې ترې نه وتلي وو دا هم پسې ووت وی دا ټولو بیبیانو کوټې مې ولټولې یوه کې هم نه و نبي علیه السلام ما وی چې دا به چېرته تلي وی بیا پسې بار ته ووتم چې ووتم وایي ما وی دا جنت البقي ته نه یې تللی هدیرې ته پسې لاړم وی چې ومې کتل نو رسول الله مبارک په هدیره کې و او د بقي د مقبرې خلکو ته یې دعا کوله او رفع یدیه 3 مرات د مسلم حدیث دی 3 کرتې لاسونه اوچت کړل او دعاګانې یې کولې 3 دعاګانې هم ترې ثابتېږي په مقبره کې رفع د ایدیو ترې ثابتېږي دعواتو کې مسنونه طریقه د لاسونو اوچتول دي هغه ترې ثابتېږي نو چې بیرته راغی نو ما ته یې خندل ما ته وی چې عایشې بیبي تخافین ان یحیفک الله ورسوله ته په دې یېرېدې چې خدای تعالی او د خدای تعالی پیغمبر به ظلم وکړي یعنې شپې نمبر مې د تا سره یو ځم به بلې کمرې ته دا ګمان دی چې زه به ظلم کوم داسې نه زه عدل کوم ورنه رسول الله مبارک ته دا اختیار وښه دا د عدل او دا تقسیم او دا امت ته حکم دی او نبي علیه السلام ته اختیار تام و هغه ته قرآن کریم په نصوصو د اجازت ورکول شوی تؤوي الیک من تشاء کمې بیبیانې چې ځان ته را پرېږدې ستا خوښه یې پرېږده کمې چې د ځان نه جدا کې جدا یې که ستا اختیار کمې دې خوښې دې پرېږده او کمې دې خوښې نه یې جدا یې تقسیم په نبي علیه السلام فرضي نه و دا چې هغه تقسیمات کړي دي دا امت د تعلیم دپاره د عدل لارو ښوده چې په ما فریضه نه ده خو په تاسو به فریضه وي بیا نو تاسو به صحیح تقسیم د بیبیانو منځ کې کوئ بیبي وایي زه ولټېدم فوقعت یدي علی قدمی لاس مې تپو ګورم چې لاسونه مې د محمد عربي علیه السلام په خپو ولګېدل قدمونو باندې وهو ساجد دی د سجدې په حال پروت و فحفظت من دعائه صلی الله علیه وسلم یقول غوږ مې ورته کېښود رسول الله مبارک بلنسي شپه ده په سجده باندې پروت دی سجدې په حال کې مونږ څنګه لنډه خلاصه کړو سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى بس خلاصه شي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سجدې په حال کې پروت دی او څه وایي دا الفاظ وایي سجد لک سوادي وخیالي اله تا ته په سجده پروت دی سورې زمان زه چې پرېوځم سورې هم پرېوځي که نه زما سورې هم تا ته په سجده دی خیال او فکر مم تا ته په سجده دی آمن بک فؤادي اله زما څومره نعمتونه چې دي کړي دي دې ټولو کې اله رجوع تعالی را دا اقرار پې کومه واعترف لک بالذنب اله زه په ګناه باندې اقرار کومه انبیا علیهم السلام د ګناه نه معصوم دي دا هغه خطیات چې کوم دی شان یې ډېر اوچت دی د هغې نه تعبیر په ذنب باندې کېږي خطا ده خلاف اولا ده خو لیکن شان یې اوچت دی دې تعبیر تې په ذنب باندې کوي په ګناه باندې کم خطا چې رانه شوې ده زه معترف یم زه په اقرار کوم ظلمت نفسي اله ما په ځان ظلم کړې فاغفر لي ما ته بخښنه وکړه انه لا یغفر الذنوب الا انت اله ستا نه سوا بل داسې ذات نشته چې بخښونکی وي د ګناهونو اعوذ بعفوک من عقوبتک اله ته عفم لرې عذابم لرې ستا په عفو پناه نیسم مقابل د عذاب ستا کې واعوذ برحمتک من نقمتک ته انتقام مخلې رحمتم کې په رحمت پناه نیسم د هغه انتقام ستا نه اعوذ برضاک من سخطک ته غضبم لرې رضام لرې ستا په رضا پناه نیسم د غضب ستا نه اعوذ بک منک خدای ستا په ذات پناه نیسمه منک من غضبک ستا د غضب نه اله ستا د غضب نه مې وساتې د چا په خاطر بکا اله ستا د ذات په خاطر
ستا د ذات په خاطر مې ستا د غضب نه بچ کې. لا احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، عاجزي کوي الہ تا چې په کوم الفاظو په کومه طریقه په خپل ذات ثنا ویلې ده، هغه طرز و طریق باندې زه د ثنا قابل او قادر نه یم. قالت فما زال قائما وقاعدا حتى اصبحا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں محبوب دغه شپه ټوله څه په ناسته تېره کړه، څه په سجده او رکوع، څه په ولاړه، تر دې چې سوی شه. وقد اسعدت قدماه وانا اغمزها. د نبي علیہ السلام دواړه پونډۍ پړسېدلې وې، ما ورته د خپو چاپي کوله. وانا اغمزها، ما زور کولی، ما ورته چاپي کوله. واقول ورته مې وویل بأبي أنت وأمي أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. مور او پلار مې درنه قربان شه، آیا ولې تا ته مخکیني رستني خطیات ټول معاف شوي نه دي بلکې معاف شوي دي. أليس قد فعل الله بك أليس یعنې مناقب مې ورته بیان کړل. داسې شان نه لري، امام الانبیا نه، دا مقام نه لري، دا مقام لري. وی محبوب را تو فرمایل یا عائشتو افلا اکونو عبدا شکورا، ولی زه د رب کریم شکر گزار بنده نشم چې ما باندې د احسان کړی، نو زه نورم شکریا ادا کوم ورته. وی به ما تو فرمایل هل تدرین ما فی هذه اللیله، ای بی بی پوهېږي چې دې شپه کې څه کمال دی پنځلسې د شعبان کې. قالت قلت ما ورته ویلو ما فیها، څه کمال پکې دی. قال فيها يكتب كل مولود في هذه السنه، په دې کال کې چې هر بچی پیدا کېږي لیکلې په دې شپه باندې کېږي چې دې بیبي ته به نر بچی وي، دې بیبي ته به لور ورکومه، دا دې شپه باندې لیکل کېږي. نو کمې بیبیانې چې اولاد غواړي نارینه غواړي، نو کال چې تیر شي بیا پیر صاحب ته لاړه شي، بیا چې کوم دی چا ته لاړ شي ما ته دعا وکړه زما لورګانې ډېرې دي زما زامن نشته. هلکه دغې شپې نه مخکې کوشش وکړه دعا وکړه. په دې شپه باندې چې کله لیکل فیصله شو تمام شو خلاص شو، بیا په هغې کې نورې خو ګوتې نه وال کېږي که نه. ګوتې په تقدیر معلقه کې راځي، هغې کې تغییرات وي، او تقدیر مبرم کې ګوتې نه والی کېږي، هغه د قضا هغه تغییر نه محفوظه ده. یمحو الله ما یشاء ویثبت، رب کریم چې څه خوښه یې محوه کوي ځای باقي پرېږدي. دې کې ډېر تفسیرات دي، خو یو تفسیر دا دی چې محوه کوي باری تعالی په قضا معلقه کې بعضې اشیاء او ثابت یې پرېږدي په قضا مبرمه کې. نو یو پکې دا ده چې هر مولود په دې سنه پیدا کېږي. د دې سې شنبې په شپه باندې چې څوک څه دعا غواړي نو دې کې غواړي. وفیها یکتب کل میتا، در روان کال ټول مړیو د هغې نومونه دې شپه کې لیکل کېږي. وفیها تنزل ارزاقهم، د یو کال د روزیانو تقسیم هم په دې شپه کېږي. ډېره روزي غواړي مالداري غواړي دې شپه کې تې وغواړه، او دې نه وروستو چې تې غواړي ستا فیصله یو ځل شوي ده چې تا لپاره به دغه شانته وي، بیا پکې نورې ګوتې نه وال کېږي را روان کال. وفیها ترفع اعمالهم وافعالهم، عملونه او فعلونه او کارونه په دې شپه پیش کېږي. بی بی وی ما ورته ویل یا رسول الله ما احد يدخل الجنه الا برحمت الله، جنت ته خو څوک تللی نشي مګر د رب کریم په رحمت به ځي. وی محبوبو فرمیل ما احد يدخل الجنه الا برحمت الله، یقیني خبره ده چې د خدای تعالی رحمت او فضل نه وي نو جنت ته څوک نشي تللی. قلت ولا انت، ما ورته ویل چې یا رسول الله ولې تاسو هم نشئ تللی. قال صلی الله علیه وسلم ولا انا، نظم نشم که زم د خدای تعالی په احسان به الا یتغمدنی الله برحمته منهم، مگر دا چې رب کریم ما په خپل رحمت کې پټ کړي. فمسح یده علی هامته وعلى جبهته، وی بیا رسول الله مبارک په خپل سر باندې او په خپل تندي باندې لاسونه راښکله. یا دا وه چې به داسې ځي به یې سجده لګولې وه چې تندي باندې به شګه وه هغه به یې صفا کړي وي، او یا تمسح د تبرک دپاره او په ځان باندې به یې مږلي لاسه، او یا به هسې عادت خو بیبي ترې نقل کړی دی کله کله هسې عادتن هم سړی لاس خوځوي په سر یې راکاږي.
بل روایت کې نبی علیہ السلام عائشې بیبي ته وایي یا عائشة ایة لیلة هي، دا شپه پېژنې کومه شپه ده؟ قالت الله ورسوله اعلم، وی ما ته وفرمیل چې لیلة النصف من شعبان، دا د شعبان پنځلسی دی. فیها ترفع اعمال الدنیا و اعمال العباد، په دې کې د خلکو اعمال پیش کېږي. ولله فیها عتقاء من النار، په دغه شپه باندې د رب کریم د اړخ نه څه خلکو ته بخښنې کېږي. بعدد شعر غنم کلبنا، کلب و قبیله و د هغې ګډان ډېر زیات و. وی د کلب د قبیلې ګډان چې څومره وړی لري که نه او څومره یې شمار دی، نو دومره اندازه کې بخښنه د نبي علیه السلام امتیانو ته په دې یوه شپه باندې کېږي. په شوق سبحان الله وایي. نو یا عدد خاص مراد دی، محبوب ته به علم ورکړی شي، او یا کثرت ته اشاره ده چې په هغه څومره ډېر ګډان لري، څومره وړی دي، د هغې وړی ویښته په بدل کې دومره امتیان د شمار په عادت سره ده، دوی ته بخښنې کېږي. او فهل انت اذنت لی اللیله، بیبي په دې شپه به بیا ما ته ووایي، ما به خبره کړي. قالت قلت نعم، او زه به دې خبره کړم. فصلی نبي علیه السلام یې دغه شپه مې ورته یاده کړه، وی بیا منځ یې وکړه. فخفف القیامه، ولې لنډ منځ وکړه. وقر الحمد وسوره خفیفه ثم سجد الى شطر اللیل، بیا قرت یې لږ وکړه او سجدې ته چې پرېوته نو د ماخوستن نه بعد ودرېدلي وو او نصف اللیل، نیمې شپې پورې په سجده باندې پروت و. او بیا ثم قام في ركعة الثانية فقرأ فيها نحو من قراءة الأولى فكان سجود الى الفجر. دو رکعاته مونځ یې کړی او قرت یې پکې لنډ کړی و. په اوله سجده کې نیمه شپه تېره کړې وه، او بیا چې دویم رکعت ته پاڅېد او سجدې ته لاړه، نو په دویم رکعت په سجدو کې د صبحي ټیمه پورې پروت په سجده باندې. دا د دغې شپې هغه خصوصي فضایلو چې روایاتو کې ثابت دي په صحیح حدیثو باندې. او بل روایت کې بی بی عائشہ رضی الله عنها راویه د محبوب فرمایي چې لیلة النصف من شعبان ينسخ الله فيها الآجال والارزاق، د پنځلسي دا شپه رب کریم پکې نیټې لیکي د یو کال او روزیانې، ویکتب فیها الحاج، حاجیان هم په دغه شپه لیکل کېږي. حاجیان ښه داخلي به یې ورته کړي، منظوري به یې رانه شي، دې شپه کې لیکل شوي نه، منظوري به یې مړه شي، بل سبب به جوړ شي، پاتې به شي، دا په دې شپه لیکل شوي نه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی دی، فرمایي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل جانی جبریل علیہ السلام لیلة النصف من شعبان، د پنځلسي په شپه باندې راته جبرائیل علیہ السلام راغی. وقال لي یا محمد ارفع راسك الى السماء، ما ته ویل چې یا رسول الله اسمان ته دې سر اوچت کا. قال قلت له ما هذه الليله، ما ورته وویل چې دا څه شپه ده؟ وی ما ته ویل چې هذه الليله يفتح الله سبحانه فيها 300 باب من ابواب الرحمه، دا د پنځلسي د شعبان شپه ده، په دې شپه باندې 300 د رحمت دروازې کولاو دي. 300 یغفر لكل من لا یشرک به شیئا، هر چاته بخښنه پکې کېږي، خو هغه چاته نه کېږي چې شرک یې کړی وي. الا یکون ساحرا، ساحر تم نه کېږي، او کاهنا، کاهن تم نه کېږي. کاهن دا ورکې چې معلوموي، څوک کوزې ته وایي او څوک څه ورته وایي، دا شیطان ورک دی، دې ځای کې دا دروغ چې وایي، دې ته څوک ورشي یقین ورباندې وساتي 40 ورځې مون نه قبلې. او مدمن خمر، شراب خور دایمي، هغه تم چې دی بخښنه نه کېږي. او مصرا علی الربا والزنا، همیشه سودخور او همیشه زناکار، ده تم بخښنه نه کېږي. فإن هؤلاء لا یغفر لهم حتی یتوبوا، دوی ته په دې شپه مغفرت نشته که توبه یې ویسته بیا شته. فلما کان ربع اللیل، بیا جبرائیل علیہ السلام ته لاړ، کله چې د پنځلسي شپه څلورمه حصه راغله، نیمه شپه کې بیا څلورمه حصه کې جبرائیل علیہ السلام بیا راغی، څلور حصې شپه آخري حصه کې، هغې کې بیا جبرائیل علیہ السلام راغی. محبوب ته وایي یا محمد ارفع راسک،
فرفع راسه محبوب سر اوچت کا فاذا ابواب الجنة مفتوحه د جنت اته واړه دروازې کولاو دي ټولې دروازې په دې شپه کولاو وي وعلى الباب الاول او د جنت په اوله دروازه ملک ینادي یو فرشته چغې وهي طوبى لمن رکع فی هذه الليله په دې شپه کې چې چا رکوع کړي د هغه ته خوشحالي ده زما په دروازه به جنت ته راځي وعلى الباب الثاني په دویمه دروازه فرشتې اواز کوي طوبى لمن سجد فی هذه الليله خوشحالي هغه چا لره ده چې دې شپه کې سجدې لګولې دي وعلى الباب الثالث په دریمه دروازه فرشته اواز کوي طوبى لمن دعا فی هذه الليله په دې شپه چا دعاګانې کړې هغه لره خوشحالي ده وعلى الباب الرابع په څلورمه دروازه فرشته اواز کوي طوبى للذاکرین فی هذه الليله په دې شپه چې چا ذکر کړی هغې لره خوشحالي ده وعلى الباب الخامس ملک ینادي طوبى لمن بكى من خشية الله في هذه الليلة چا چې د اله د یرې نه ژړا کړې ده هغې لره خوشحالي ده وعلى الباب السادس ملک ینادي طوبى للمسلمین في هذه الليلة عام مسلمانانو لرم خوشحالي ده وعلى الباب السابع ملک ینادي په اومه دروازه د جنت کې فرشته اعلان کوي هل من سائل فیعطى سؤله څوک سوال والا دعا والا شته چې دعا یې قبول شي څه ورکړی شي په اتمه دروازه فرشته آواز کوي هل من مستغفر فیغفر له څوک ګناه لره بخښنه غوښتونکی شته چې بخښنه ورته وشي محبوب فرمایي فقلت یا جبریلو الی متی تکون هذه الابواب مفتوحه دا د جنت دروازې تر کوم وخت کولاوي دا فرشتې تر کوم ټیمه وازونه کوي قال الی طلوع الفجر من اول الليله وی د پنځلسې شپه چې صبح صادق راوخېږي تر هغه ټیمه دا کولاوي اوازونه کېږي بیا یې راته وفرمیل چې یا محمد صلی الله علیه وسلم ان لله تعالی فی عتقاء من النار بعدد شعر غنم کلب د کلب د قبیلې د ګډانو د ویښتانو د وړۍ عمره په شمار باندې ستا امتیانو ته په دې شپه کې بخښنه کېږي او شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه لیکي وی دې شپې ته لیلة البراءت ولې وایي وی فیها براءتان دوه براءت دي براءت للاشقیاء من الرحمن یو چې کم خلک ګناهګار وي هغې ته بخښنې وشي په دې کې او براءت للاولیاء من الخذلان او کم چې د خدای تعالی دوستان دي د خذلان نه پکې بچ شي براءت ورته ولیکلی شي که چېرته په دې شپه کې دعاګانې کړي وي منځونه او عبادات یې کړي وي نو دا شپه د راروانې نهې یعنې د سهشنبې شپه جوړېږي دا هم رایه دغسې ده چې دغه به وي نو په دغه ورځ باندې روژه مو نیسئ د هغې د روژې متعلقه احادیثو کې ذکر راغلی دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روایت کې دا راځي چې دغه شپه چا په قیام تېره کړه او دا ورځ یې روژه ونیوه د مغفرت بشارت په حدیث کې موجود دی نو د پنځلسي په شپه باندې عبادت او د پنځلسي په ورځ باندې روژه او د هغې نه مخکې وروستو چې کومې روژې دې میاشت کې نیوی شئ زیات کوشش او ترغیب دی کې احادیثو کې راغلی دی خپل وس وکئ درود شریف ولولئ اللهم صل علی سیدنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك رافع الدرجات مجيب الدعوات وقاضي الحاجات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد الله يا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها يا عائشة أية ليلة هي قالت الله ورسوله أعلم
شعبان فيها ترفع أعمال الدنيا وأعمال العباد ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام ينادي ضارعا بخضوع قلب وذل وابتهال والتجاء رسول الله يا خير البرية نوالك أبتغي يوم القضاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. زما معزز و محترم و سامعین و حضرات رونو شعبان بہترین میاش و دا غي آغاز شوه دی